الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في المشي إلى المسجد. باب د بیان د تللو کې جمعات ته بسنګ ځي، فضائل دی او آداب دی. الله قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون ولكن ائتوها وانتم تمشون وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کله د مونځ ودرېږي فلا تاتوها، تاسو مانځل مه راځئ، وانتم تسعون، په داسې حال کې چې تاسو منډې کوئ. منډې مه وهئ، په منډو مه راځئ. ولکن ائتوها وانتم تمشون، لیکن تاسو راځئ په داسې حال کې چې تاسو عادي مزل کوئ. وانتم تمشون، چې تاسو مشي کوئ. لکه ایثار شئ، لکه ایثار شئ، زه سبق ویم تا ته ویم لکه دته نورم ایثار کا. وعلیکم السکینۃ، و پتا صبح اطمینانی. فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا. کم من چې تاسو گیر کنو هغه وکئ، او چې کم درنه لاړه نو بیا به وروسته هغه پوره کئ، اتمام به وکئ. کم رکعتونه درنه تللي هغه د هغې به پوره کئ. هلکه تاسو پرې پوه شئ. اوس چې کم مونځ یعنې په اطمینان سره به ځئ، په منډو به نه ځئ، لکه هلته به بیا په مانځه نه پوهېږئ. چې کم رکعتونه دې ګیر کړه هغه وکړه، چې کم درنه لاړه هغه به وروسته وکړي. چې کم وروسته چې کم درنه لاړه او وروسته یې کې نو هغه به څنګه کې؟ دا به اول صلات دي که دا به آخر صلات دي؟ امام سره دې چې کوم وکړو دا اولنی مونځ دی که آخرني رکعتونه دي؟ هلکه تاسو به پوه نه شئ. نو اکثره حجازینو رایه دا ده چې د امام سره چا سګیر کړه دا اول مونځ شو، او کم چې بیا وروسته کوي هغه یې اخرنی مونځ دی. نو د امام سره که ډک وکړه که تشه وکړه دا ډک حساب دي، او چې وروسته چې کم تللي دي نو هغه به بیا تش. پوه نه شئ. دا یو مسلک شو. دوی وی دا ترتیب دی، او د احناف په مسلک دا دی، او د اکثره عراقیینو چې کم تللي دي چې کم یې ګیر کړل هغه آخر صلات دی شی دی، او چې کم د امام نه وروسته کوي هغه اول صلات دی. او دا ترتیب بدل شه استرارن، د ده پکې څه اختیار نشته. پوه نه شئ. یعنی چې کم رکعتونه یې لاندې کړل، تشې لاندې کړل، هغه تش دي، اخري دي. وروسته چې کوي نو بیا به یې ډک کوي، سبحان نه به یې شروع کوي. هلکه پرې پوه شئ. تاسو په خبره پوه نه شئ. حدیثونو کې دوه لفظ راغلي، په اتمو لفظ راغلی دی او د فقزو لفظ راغلی. قضا هم راغلی دی او اتمام هم راغلی دی. قضا خو دې ته وایي چې څنګه درنه تللي مخکې شانې وکړه، او اتمام دې ته وایي چې مخکې مونځ پې پوره کړه. نو اتمام اتمو د لفظ تقاضا دا ده چې دا کوم امام سره د رکعتونه وکړه دا اول شي، او وروسته چې کې نو دا د اخر شي، ځکه اتمام دې ته وایي که نه اتیان بشی آخرن. هلکه پرې پوه شئ. د تمو د لفظ تقاضا دا ده، او د فقزو د لفظ تقاضا دا ده. د قضا د لفظ چې کم شوي دي هغه قضایي راوړه، د ځای نه بې ځایه شوي دي خیر دی. دا کم دي چې وروسته کړي دا وشو نور وروسته کړه. پرې پوه شئ. ورپسې شه. وفي الباب عن ابي قتادة وابي بن كعب وابي سعيد وزيد بن ثابت بن جابر وانس رضي الله عنه قال ابو اسحاق اختلف اهل العلم. دا ګوره دا په الباب چې کوم احادیث دي دا ټول دلته ما لیکلي دي، دا ټول مې لیکلي دي چې دا کم چانه روایت دی، په کم کتاب کې دي کتابونو کې. دې د تخریج د ما په الباب وایي، په دې باندې کتابونه لیکل شوي دي. نزهة الالباب
فيما قال الترمذي وفي الباب. او یو عالم تیر شوی دی دا اوس وخت کې وفات شوی دی، دا هغه نوم دی حبیب الله مختار. هغه کتاب لیکلی کشف النقاب فيما قال الترمذي وفي الباب. نور علی ابن حجر هم په دې کتاب لیکلی دی. خو د دې لپاره ښه ماخذ چې کوم دی د مبارک پوری، دا علامه عبدالرحمن مبارک پوری، دا هغه کتاب دی د ترمذي شرح ده، دا هغې شرح نوم یې دی دغه څه نوم یې دی نوم یې رانه صاحب مخکې ورځو کې ما راوړه، تحفة الاحوزي. تحفة الاحوزي د مبارک پوری په هغې کې چې کوم دی دا په الباب د دې احادیثو تخریج شته، د هر حدیث تخریج پکې شته. صحیح ده، دا صنایع به خبره نه ده هلته میلاویږي، هلته پکې شته دی دا حدیث کم ځای کې دی دا کم ځای کې دی. خو د دې ډېره مرجع طحاوي شریف دی. اکثره د امام ترمذي چې په الباب کوم حدیثونه ویلي دا ترمذي کې دي. اوس خو دا ټول نشو بیانولی چې ټول وایو، نو تاسو بیا هلته رجوع کوئ، دا ولیکئ ځان سره که بیا هم څه پکارېده نو هلته بیا ګورئ. الله قال أبو عيسى اختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد، فمنهم من رأى الإسراء إذا خاف فوت التكبيرة الأولى، حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يحول. بعض درایه داره چې جلتای باندې بځي چې هرېږي چې تکبیر اوله را نځي، ان تر دې پورې چې بعض عالمان راغلي چې د هغوی به منډې کولې مانځه ته، او بعض هغوی نه دي من کرهه الاسراء واختاره یمشي علی تو عددتین چې په نرمۍ سره بځي، ووقار په عزت به یقول احمد و اسحاق. وقال العمل على حديث ابي وقال اسحاق ان خاف فوت التكبير فلا باس ان يسرع في المشي. تکبیر ویلا دي جنو بیا باک نشته چې منډه وکړي، خدای استحباب دی چې منډه مه وهه. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه بمعناه. هكذا قال عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه، وهذا اصح من حديث يزيد بن زريع. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب ما جاء في القعود في المسجد وانتظار الصلاه من الفضل. باب د په بیان د هغې کې چې راغلي دي په باره د ناسته په جومات کې او مانځه انتظار کول دا فضیلت. هلکه پې پوه شئ. باب ما جاء من الفضل، دا من الفضل بیان د ما جاء دی. ما جاء فی القعود من الفضل، هغه چې جومات کې ناستې باره کې راغلي دي، جومات کې د ناستې څه راغلي دي، من الفضل فضیلت راغلی. جومات کې د ناستې فضیلت، جومات کې ناسته چې یو مونځ دې وکړو د بل مانځه انتظار کې، دا په مانځه حساب ده. داسې ده لکه ته چې په مانځه ولاړې خو چې بیا اودسه نه شي او غلطې خبرې ونه کړي. الله وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حماد بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال احدكم في صلاه، همیشه به یو ستاسو په مانځه کې مادام ينتظرها تر کومې چې د مانځه انتظار کوي. ولا تزال الملائکه تصلي على احدکم، او همیشه ملائکې تاسو ته دعاګانې کوي مادام په المسجد تر څو چې تاسو جومات کوي. څنګه دعا کوي؟ اللهم اغفر له، اللهم خدای دې وبخي، خدای په ده رحم وکړي. دا دعاګانې تر کومې کوي؟ معلم یحدث چې تر څو دې بې اودسه نه شي. تاسو پې پوه شئ نو چې بې اودسه شي بیا ملایکې دعا نه کوي، ځکه ملایکې دله نه دي خبرې چې دی جومات کې دی، ځکه چې دی اودس مات کې ملایکې وتښتي بدبویی نه، بدبویی ته ملایکې نه ټینګېږي. فقال رجل من حضرموت وما الحدث یا ابا هریره؟ فقال پوساون او زراتن، پوسا پوسکی وکړي او زرات یا ټیز وکړي. زرات د آواز والا او پوسا بغیر د آواز نه. هلکه پې پوه شئ وایه. وفي الباب عن علي وابي سعيد وانس وعبد الله بن مسعود وسهل بن سعد رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث ابي هريره رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وهو ما جاء في الصلاه على الخمره، باب د په بیان د دې کې چې راغلي دي منځ په مصلی باندې. هلکه یو خمره ده، درې بابونه دي، او یو حسیر راغلی دی او یو بساط راغلی. بساط بوسط جمع بوسط. بساط پرش ته وای، حسیر پوزی ته وای، خمره مصلی ته وای. درې واړه یو شی دی. د حسیر نه مصله جوړېدی شي
او د فرش نم جوړې دی شي مونځ پې کېږي او مسله خو هسې مسله ده ټول یو شی دی فرق پکې نشته ښه خو د درې بابونه منعقد کړي بعضې وایي خمره هغې ته وایي چې کپړه پې غالب وي او یا یو طرف یې چې کوم دی د کجورو د دغه د کجورو د څانګ وي او دغه دې ته حسیر دې ته وایي چې دواړه طرفونه د کجورو د څانګ وي او بساط دې ته وایي چې کجورې څانګې وي او که نه وي خو ټوټه پکې وي نو کپړه پکې شریک کوي او که نه یم خالصه کپړه یې دې ته بساط وایي هلکه درې واڼو باندې یعنې د اختلاف پکې نشته الله وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب عن كرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على القمرة وفي الباب عن ام حبيبة وابن عمر وام سلمة مصلى باندې به مونځ کاوه وفي الباب عن ام حبيبة وابن عمر وام سلمة وعائشة وميمونة وام كلثوم بنت ابي سلمة بن عبد الاسد رضي الله عنه ولم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح وبه يقول بعض اهل العلم وقال احمد واسحاق قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على القمرة. قال ابو عيسى والقمرة هو حصير صغير خمره وړکوټي بوزي ته وایي با ما جاء په صلات علی الحصير بغټ بوزي. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر عن ابي سعيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير وفي حصير دې ته وایي چې دلته و پوزې موږ دې ته وایي تاسو څه ته وایي دې ته پوزې وایي او بل ته کنه دغه وایي چټۍ ته څه وایي دلته خلک هغې له پوزې وایي که نه پوزې موږ دې ته وایي چې د دې لوښو نه جوړي هله وفي الباب عن انس بن المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما قال ابو عيسى وحديث ابي سعيد رضي الله عنه حديث حسن والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم الا ان قوم من اهل العلم يختاروا الصلاة على الارض استحبابا. بعضې قوم مونځ په دغه باندې منع کړی غوره کړی دی په مانځه باندې خاوره باندې استحبابا به ځمکه بعضې ملیانو بعضو ضروري ګڼلی دی چې په دغه ځمکه باندې ضروري دی دیو جنې دا باب مناقض کې چې نه دا ضروري نه دی لکه په حصیر چې وشي یا په بساط وشي یا په خمره وشي دا داسې دی لکه په ارض چې وشي باو ما جاء په صلات علی البسط په پرشونو الله قال حدثنا عنان قال حدثنا وكيع عن شعبة عن ابي التياح الزبعي قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفنا حتى كان يقول لاخيه صغير يا ابا عمر ما فعل النبير. دا حدیث مخکې تیر شوی کنه د نغیر والا دی وایي نبی اسلام به موږ سره ګډ وډ کېناسته پاڅېده تر دې زموږ یو ورور و کشر ابو عمر نبی اسلام ته یا ابا عمر ما بویل نغیر مرغۍ دې څه وکړه چرچڼې ها ونزه بساط لنا فصلى عليه وبد ترمکیا کړی ونزه بساط لنا ترمکیا شو یو پرس چې زمونږ په صلی الله علیه نبی اسلام په مونږ کې دسې په وشو هغه ځای لکه خیرن شوی هغه صفا کو نبی اسلام په بیا مونږ کو وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث انس رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم لم يروا بالصلاه على البساطه والتنفسه باسا وبه يقول احمد واسحاق واسمع بالتياح يزيد بن حميد. په بساط تنفسه څه ته وایي بساط خو فرش ته وایي تنفسه واحد د جمع تنافس راځي دم پرش ته وایي او کپړې ته وایي او یا هغه پوزي ته وایي چې هغې ته د کپړې استر ورکړی کپړې پې ګنډلي الله ما جاء في الصلاه في الحيطان باغونو کې مونځ کول الله وبه قال حدثنا محمود بن غيران قال حدثنا ابو داود قال حدثنا الحسن بن ابي جعفر عن ابي زبير عن ابي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الصلاه في الحيطان. دا خو خو چې مونږ په باغ کې وکړي الله. قال ابو داود عن البساتين قال ابو عيسى حديث معاذ رضي الله عنه حديث غريب لا نعرفه الا من حديث الحسن بن ابي جعفر والحسن بن ابي جعفر قد ضعفه يحيى بن سعيد وغيره وابو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس وابو الطفيل اسمه عامر بن واصله. بس